الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. در رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو د ارشادات طیبو سلسلہ شروع من یو حدیث د بخاری او د مسلم شریف داغی تشریح سوجمی کړی دا چاغی تا د دین لوی حصہ ویل شوی دی انما الاعمال بالنیات. دینی کارونه څومره چي دي داغي دارو مدار دا په نیتونو باندې دي، ارادو باندې دي. اراده د الله رضای نو دغه عمل باندې دنیا کې هم خیر ملاويږي او عالم برزخ قبر کې هم او میدان محشر کې به هم بدی باندې خبد لملاویږي. او خدا نه خواستا کچرتا غلط اراده وا غلط نیتو فاسد نیتو ریاکاری وا نام نمود او خواہش اغد ترامخی تشو نمائشو نپاغی سا اجر و ثواب نہ ملاوی گی بلکہ الٹا عذاب با ملاوی گی. او بیا رسول علیہ السلام داغی امثلہ ذکر کریو، مثالون ذکر کریو چې نیک اعمال دي خود دنیا د بارکای نو دنیا به ملو شي خو اجر او ثواب در تبیا نه ملاويږي. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. دنیا دی مخې ته ګړې ده په نیک عمل باندې نو الله سره دنیا او آخرت دواړه دي. اغوال نغواړي ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا.
د الله رب العزت اوخیار بندگانم شته سمجھدار عقلمن پوها چې هغه دنیا لا طلاق ورکړې دي دنیا پر خو دي دا او د دې د فتنو نه یریږي فتنه امتی المال او معلومه دا شو چې دنیا لا هغه غاړې نور کول چې مقصد یې وګرځي حب الدنيا رأس كل خطيئة د دنیا مینا محبت دا د اره ګناه داغي جړړه ده او دغه خياران نظروا فيها فلما علموا دنیا کې سوچ کې فکر کوي او سوچ کړه دی او چې یقین راغله دی او دم داسي انها ليست لحي وطنا چې دا د یو جوندي د پاره وطن نه دی همیشه د پاتې کېدو ځای نه دی فلد دنیا بباقیه لحي ولا حي على الدنيا بباقي نه یو څوک همیشه په دنیا باندې کې دی شي او نه دنیا د چا سره همیشه باندې کې دی شي نو جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها صفنا دغه نیکانو دا دنیا ډنګي او وګرځولي او پدې کې د عقاید صحیحه او نرست نیک اعمال دا کشته وګرځولي نو لکه څنګه چې دریاب او سیلاب کې په کشتو دریابي جازونو باندې او بو باندې دریابي جازونو نه د اوبونه په دریابي جازونو باندې بچاو راځي داسي صحیح عقاید او نیک اعمال سره بچاو راځي تفسیر مهایمی تبصیر الرحمن سورۃ مومنون کی لکھی ان فی ذلک لآیات وان كنا لمبتلین د نوح علیہ السلام او داغه د قوم په واقع کې خامخا دلائل دی او یقینا من خامخا ازمیخ کو امتحان کو اغوی لآیات على ان الاعتقادات الصحیحة فلک النجات دلائل پدیدی چی صحیح عقائد دا د خلاصی کشته دا نوح علیہ السلام او داغدری زامن او داغدری انگین دی سچن کسان و سر خپل نور نو اعتقادات صحیحہ صحیح عقائد صحیح اعمال فلک النجات عن بحر العذاب والاعراض عنها مغرق د صحیح عقائد د اعمالنا چې مخواړی تباکیږي لوکیږي په دریاب باندې سین باندې د نوح علیہ السلام خزر او زوید خو بچ نشول وان متابعه اهل النجات تفيد النجات دون قربه
او د موحدینو نیکانو چې د عذاب نه خلاص دي د هغوی تابعداري سړي له فایده ورکوي د هغوی نسب او رشته داري په دې نه بچ کېږي چې زه د ښه سړي په نسب کې یم د هغه په خاندان کې یم نو نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا نو بد عمل خو اسم بد دی شرکیات تی بدعات تی فحاشی اوریانی دا دینی کارونو پورے ٹوکی کول دی لکه فیسبوک بانی د بیدینو د مرتدو دلوی عظیم عبادت چیغی تموز وی داغی گڑا معاذ اللہ تکبیر تحریمہ کی گڑا قیام کی گڑا رکوع کی گڑا سجدہ کی گڑا قاعدہ کی گڑا سلام وقت کی گڑا او کسان و تناستی تماشا گئی ڈھولکے والی کی گی ڈنگاری کی گی د چازلو بانی درد نرازی د تپوس سوک نشتے دلتا کی خو آخرت کشتا دے اللہ دغه چې ناستی ورتا هغه هم کافر دی په دې خبره کافر شوی دی خوشاله چې په دې باندې ناستی وتا او چې څوک د لطف د مزید پاره ګوري هغه هم لړزان له ایمان چپکو الله دې زمون په دې وطن باندې رحم وکي قتلونه وشي ظلمن څوک یې تپوس نشته د غلط سړی ملګرتیا شته او د سات سړی د نیک سړی ملګرتیا نشته حالانکہ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج ربقة الاسلام عن عنقه چې د ظالم ملګرتوب کوي او د تخپتر چې دا ظالم دی د اسلام پړې د خپل غاړې نه لري رسول الله السلام ان الله لا يملي للظالم اللہ ظالم لا مولت ورکئی حتی اذا اخذه لم يفلته چراوی نیسی نو بیا گوری پریدی نو اے مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا اور رسول اللہ علیہ السلام الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم زیادے دلتاو کو قیامت کی جہنم بریزائی جتا کی توری تیاری دی اور رسول اللہ علیہ السلام انصر اخاک ظالما او مظلوما دا ظالم رور مدد مکا دا مظلوم مکا صحابوی دا ظالم سنگ مدد کو الاس ولو نیسا دے دا ظلم نمنا کا دا دا سر خدی اخیرت کے دے تباہ کی گی او مظلوم خود ظلم کی دون اخلاص کا جچے ظلم بھی کی گی دا غیر اخلاص کا نہ دا حدیث منگوئی نند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام عبداللہ دا غی کنیا دا اغوی رسول اللہ علیہ السلام ہوئی یغزو جیشن الکعبہ پیشن گوئی ورکڑی دا سخلق بھئی راضی با کعبی بانے با حملہ کئی فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَا مِنَ الْأَرْضِ کلچ دی ہموار از مکی ترورسی یا مکی سر خواہ کی ڈاگا یا عام زیدے یخصف بأولہم و آخرہم اے ٹو زیڈ اول نتر آخر ٹھول پا پزمکوانی غرق دبولی کی گی نن باسری کی یو غرق بالخصف تے خرق ابو کی دبید الخصف زمکہ کی طرف فخصفنا بھی و بدار الارض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دا پیشنگوئی مر کړی دا د قیامت په آخر کې د قیامت په آخر کې د دنیا په آخر کې د قیامت نږدې سری اواګانی بئی شکلونه به بدلیږي مسخ کیږي با زمکه باندې بدن باسری کیږي لکه څنګه چې دا د قیامت د علاماتو نه ده چې لعن آخر هذه الامه اولها د دې امت اولنی کم چې نیکان خلق دی پاغي باندې به دا رستنی بد وای لکه شروع دی ځانته له سنت وای والجماعت وای ځانته اصحاب الحديث وای ځانته د حدیث والا وای او هغه د سلف صالحین تنقیس کارا کوي سپکاوی کارا کوي چېګنه امامان قران او سنت له په جګړه ورغلي دي او د ځان لګنی تشریحات کوي نو عالم بنئی او د علم کار ته بلا سچولې دم د مچای نه لري او لا سجه خامار ته وګور دي یار تا ته د حدیث په تطبیق څه پوهیږي رفع الیدین اتی زیدی د سجدو په میس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي هغه ورنه کوي عند كل خفض ورفع کړی دي عند كل تکبیر کړی دي اول نه کوي او پدی باندې بشمار احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام ګرځولو په وخت کې هم کړی دي او بیا پرې خو دي نو دک سے رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته دتلو په وخت کې رکوع نه راپورته کېدو په وخت کې او کته سجدي راتلو په وخت کې یا دو رکعاتو پاسېدون رستو کړي دي بیا پرې خو دي لکه د سجدو په میاس کې کړي نه بیا پرې خو دي نو دا ښکارا کول چې بس قران او حدیث زمونږ سره دي او بس موږ په قران او حدیث باندې عمل کوو او خلق ټول په شش او پنج کې اچول چې ګنې تاسو سره اس یو حدیث نشته لري امام ترمذی رحمت الله علیه داغه ترمذی شریف راواخلا څنګه چې د رفع الیدین باب تړینو پسې ډایرکټ د عدم د رفع الیدین باب تړي د لاس نه پورته کولو نسائی راواخلا باب الرفع و باب النسخ ذالک او پسې ډایرکټ دا وایي داغه د نسخ خبروم کوي او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف کی موقوف حدیث باندې اس کلام نشته الا اصلی بكم صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا في اول تکبیرۃ الا اول مرۃ ثم لا يعود مختلف الفاظ دي او دغه حدیثونو ته دنه پورته کولو شیخ البانی غونې هغه ته وایي چې دا صحیح دی او په دې باندې ما اوږد تفصیلی باس دیرونو ته هدايه کې کړی دی ان شاء الله رابم شي هغه په نیټ باندې نو دا ششو پنج کې خلق واقع کول علم پس کې دي میراث لم پس کې دي د خلافت مسله نشته فرعی مسائل له هوا ور کول داغا آثاری شیطان خسته کولو کی شش و پنج کی خلق واچي لکه څنګه چې صالح ابن الفوزان رحمه الله لیکلی دي والحد من قدر الفقهاء کتاب التوحید صفحه 66-67 کې لیکلی دي د فقهاء کرام درجه کا تکول دائمو بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم من مخططات اعداء الامه ومن طريقه المبتدعه ولتشكيك الامه
वलिअजल फस्ल खलफ हादिल उम्मत अन सलफहा। दाद मुब्तदीन कार दी, दाद सलफ सालिहीन बानी बदजन कवल दी, खलक पर शक शपान की और दवल दी। वे फलियतनब्बह लिज़ालिका बाज़ु तलबा, वे तलबा दी गई तो खियार शी आओ पदी दी तो की गिनो मा च कमता उस्ता हदीस दाद इमाम अहमद दी, अबू दाऊद दी, तिरमिजी, नसई दी मौकूफ रिवायत, वह हदीसुन सहीहुन, दा सही रिवायत दी। अहमद शाकिर गैर मुक़ल्लिद दे अगम मुइदा हदीस सही दे, शुएब अरनऊद से अगम मुइदा हदीस सही दे, हत्ता च अलबारी से चखपल इमामी गणी द मिशकात पर तहकीक किया गई वल हक़्क़ु अन्नहु हदीसुन सहीहुन व इस्नादुहु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम वलम नजिद लिमन अअल्लहु हुज्जतन यस्लुहु अत-तअल्लुक़ बिहा औ वरुद्द अल हदीस मिन अजलिहा। सोक चे दी पर खिलाफ की दी हदीस रद की से इस इल्लत कादिहा व सरनिश्ते दारंग इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दागो रिवायत चे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अबू आवाना और सईद इब्न खुज़ैमा इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलाह रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िय बिइमाम उज़ुनैहि वक़ाल बाज़ुहुम हज़्व मनकबैहि व इज़ा अराद अन यरका औ यरफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ फ़ला यरफ़अहुमा। चिकल व रुकू तो या तो रुकू न पुरता सो कत सजदी तो न बे न पुरता कवल जब 30 ज़यून ता तखेम चेपदी की रागली दी तवल इस रपी दा गदरी ज़ैनु की कहे नूर ज़ैनु की जितना गवली न कहे। बहरहाल द क़यामत द अलामात व नदाम दा चिदा रुस्तरी पर मखकिनो बाने बद बजितना का शुरू की सलफ़ सालिहीन ताते ये उसी राजह कारी राजहियत ये साबित का मुंग बक़ौल द रसूल अलैहि सलाम सर साबित कुछ मा हद्दसकुम इब्न मसूद फसद्दिक़ू रज़ीतु लि उम्मती मा रज़ियलहु इब्न उम्मी अबद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगद रसूल अलैहि सलाम दक कमुस कर दे अकम चे मुंग अहनाफ उसको मुंग तदा खवरा दे दारा राजह कारी बक़ौल द रसूलुल्लाह बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब अखबार तरजीह जिक्र के बिया नो। बहरहाल द अल्लाह द रज़ा द पारा आमाल कवल नमाइश व नमूद न रियाकारी न गुरूर व तकबर न। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ददागी कसानु तज़किरा उकड़ला आयशा व तईमावते ए द अल्लाह रसूला संग ब अवल न तर आखिर पर टूल गरकवली कीगी और डुबोली कीगी देखिए खूब बाजारियानी पकौड़ी बखर से पकी सो बसो देखो काबी रोरू लड़ी दिया गली नबी अलैहिस्सलाम की देब वो सरौम तबा कीगी मन कसर सवाद कौमिन फो मिनहुम द चार ढले चे सेवा कर दे दागी न दे वली चे डंगारी कीगी न पकी पकड़ो वालम नहीं किया करना छोलो वाला बकिम नहीं किया आजाब चे राजी तब अमरा गिरी चर्चा नु बंगिया नु जुवारे वाला सर चिकी ने पुलिस राजी ताब वो सरम रानी सी कतो जमा हो न कौन है भाई रंगे हाथ पकड़े हुए क़यामत के वबिया पर अमल नियत रा पुरता कीगी खुदल तद आजाब की बरागिरी की इज़ा रअयत अल्लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरि औ इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम नो मालूम अदाश वाला चद नाकार खल्क़ मरगरतिया बम न कहे सोहबत सालिह तोरा सालिह कोनद और सोहबत तालिह तोरा तालिह कोनद द नेकानो पर मलगर तो बनेक्षी अद बदानो पर मलगर तो बबदशी ए पर मजलिस द आलिमानो बा सरजरशी औ के काणे औ या बूटी दे बेदिया और दी मजलिस की चितना की नहीं। बहरहाल दाद हदीस मतलब दे नो नियत से ही कवल औ बदु ज़यून नज़ार सातल बदु आमाल नज़ार सातल औ दासे मसाइल हवा नौर कवल चगी की तरफ़ैन तदलैलवी अगेल हवा नौर कवल अल्लाह ने यर कवल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल कवल तौफीक नसीब कर दी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।